دا غواړي چې دا په نصاب کې شامل کړي شي، ځکه چې اول کې خلکو ته ډېره زیاته ګران وي چې هغوی دغه څونه چې زموږ نصاب دی دا هغوی په انګریزي کې او په نورو ژبو کې زده کړي، چې دا څونه په مورنیو ژبو کې نو مطلب خلکو ته په اساني هغوی به هغه په اسانه زده کولی شي. نو زما دا مطالبه ده چې دا چې دی د مورنۍ ژبې چې دا زموږ په نصاب کې شامل کړي. او پاکستان کې بدقسمتۍ نه د سټیټ پالیسي داسې ده چې هغوی مورنۍ ژبو ته اهمیت نه ورکوي، هغوی دې ته علاقایي ژبې وایي یا لوکل ژبې ورکوي، حالانکې دا د قومونو ژبې دي. تر څو چې ماشوم خپله ژبه کې سبق یا ایجوکیشن نه وایي هغه شان دی د هغه ترقي ممکنه نه وي. دلته خو د یو پر ځای درې ژبې اردو، انګریزي، عربي او خپله ژبه چې ده هغې ته په سپک نظر کتل شي. نو دې مطلب باچا خندوي چې کوم قام ژبه سپکه کړي هغه سپک شي، قام او زموږ مطالبات دا چې کم 15 ژبې چې په هغوی کمیټې سره کړې دی هغې باندې د هم عمل درآمد وشي او په هغوی په متعلقه علاقو کې په نصاب کې شامل کړي وي. او کم ژبې د پښتونخوا د نورې ژبې لکه ګوتري، توروالی، گاوري یا نور ژبې چې کم نظر انداز کړي شوي دي هغو دې هم په کمیټې په هغه ایکټ کې شامل کړی شي، هغو دپاره هم نصاب سازي عمل دې شروع کړی شي او په سکولونو دې شامل کړي. موږ دا وایو چې د مورنیو ژبو کوم د پاکستان په آئین کې حق نه و، هغه حق د 18 آئیني ترمیم تر لاندې ګټلی شوی دی. اوس چې کوم دی د سیاسي عمل ضرورت دی چې موږ دغه حقونه نافذ کړي شي. دا کوم چې آئین ورکړي دي د هغې د بهر موږ نه غواړو او موږ دا وایو زموږ دا دعوه ده، موږ وایو چې پاکستان زموږ دا دعوه غلطه ثابت کړي. موږ دا ګڼو چې د پښتنو دپاره یا د مورنۍ هر ژبې دپاره هغه د پنجابي ژبه ده، کاغه سرایکي ده، کاغه کوار ده، کاغه براهي ده، د مورنو ژبو لپاره پاکستان یوه میرنۍ مور ده چې سکه مور وي، چې سکه ریاست وي، هغه خلکو له په خپلو مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکوي، په ټولو کې ورکوي، دا نه چې د لازمي مضمون. نو موږ د هغې 18 آئیني ترمیم چې د ژبو کوم حقونه دي د هغې د نافذ کولو لپاره د مورنیو ژبو پاڅون په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی. هغې کې د خیبر پښتونخوا دننه ویلې کېدونکي د 11 ژبو ملګري په هغې کې شامل دي او موږ کوشش کوو چې د عدمي تشدد تر لارې، د سیاسي عمل تر لارې، د عدالت تر لارې موږ حکومت دې ته اړ کړو چې هغه دفعې چې کوم دی نو هغه عملي کړي.